السلام علیکم ملګرو د سعودي عرب نه چې تاسو کله پاکستان ته ویزه ولېږئ نو هغه به تاسو څنګه چیک کوئ چې زموږ دا ویزه لګېدلې ده او که نه ده لګېدلې. نو په دې ویډیو کې دا طریقه ښیم، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او په دې طریقه باندې خپله ویزه بیا چیک کړئ چې ستاسو ویزه لګېدلې ده که نه. که ستاسو ویزه لګېدلې نو تاسو ته به داسې شو کېږي. بیا دا طریقه درته ښیم. په خپل موبایل کې په ګوګل کروم باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو ولیکئ ویزه ډاټ موفه. تاسو سره به کته راواخلي، په دې ویب سایټ باندې به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ دلته به تاسو سره د رنبې نمبر ویب سایټ چې دی دا به راواخلي ستاسو سره. نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. په دې چې کلیک کوو نو دلته به ستاسو سره یو بل پیج کولی شي. دلته به تاسو چې د چا ویزه چې کوئ نو هغه پاسپورټ نمبر به په دې کې دلته ولیکئ. خو د هغې نه بعد به بیا په دې لاندې اپشن باندې کلیک کړئ او دلته چې د کوم ملک دی نو هغه ملک به تاسو په دې کې سلیکټ کړئ چې تاسو د کوم ملک د چا ویزه چې کوئ هغه د کوم ملک نو هغه به په دې کې تاسو دلته سلیکټ کړئ. دا پاکستان دی، دا پاکستان مې سلیکټ کړو. د دې نه بعد تاسو په دې لاندې بل اپشن باندې کلیک کړئ او په دې چې تاسو کلیک کړئ نو دلته به ستاسو سره ویزې راواخلي چې ستاسو ویزه د څه ویزه وي، د حج ویزه یا د ویزټ ویزه یا ورک ویزه یا عمره ویزه نو هغه به تاسو په دې کې سلیکټ کړئ. دا ورک ویزه ده، دا به زه ورک سلیکټ کړم. د هغې نه بعد به په دې لاندې بل اپشن باندې تاسو کلیک کړئ او تاسو چې د سعودي عرب نه کوم ښار ته ویزه لیږلي نو هغه ښار به په دې کې تاسو وګورئ، هغه به سلیکټ کړئ. من کراچۍ ته لیږل ده، کراچۍ به سلیکټ کړو. د هغې نه بعد به تاسو دلته تاسو ته دا کوډ درکړی، دا کوډ به تاسو په دې کې دلته ولیکئ. داسې چې دا تاسو صحیح ولیکئ دلته دا کوډ. د هغې نه بعد به تاسو په دې سرچ باندې د اخره کې تاسو ته د سرچ ته اپشن درکړی، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. په دې سرچ چې تاسو کلیک کړئ دلته به ستاسو سره ستاسو ویزه راواخلي. دا ستاسو ویزه ده، دا ستاسو تصویر دی، دلته ستاسو ایشو ډیټ دی، ایکسپایر ډیټ ویزې ایشو ډیټ دا تاسو سره هر څه ښایي دلته تصویر. نو داسې طریقه باندې تاسو خپله ویزه چیک کولی شئ. په دې طریقه باندې تاسو خپلې ویزې چیک کړئ چې ستاسو ویزه لګېدلې ده یا نه ده لګېدلې.